أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. नन्ही दर्स के इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत आराफ पारा नंबर 8 रुको नंबर 9 आयात नंबर 70 71 72 द्रे आयातुन जिन्हें नागब वेले की संजमख के तेर शलो द कौम आद जिन्हें नाग किस्सा कलच कौम आद बुतान बुत परस्ती नागा शोरो कोलम नो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम چې د هغه مخکې نه چې نو هغه د دوی د دغې عبادت د دغې طریقې نه بیزاره ولو خو چې کله ورته الله رب العزت چې نو هغه نبوت نصیب کړلو او بیا یې د دوی د هدایت دپاره ولېږلو نو هود علیه السلام ورته وویل دا تاسو چې د کم شیزونو عبادت کوئ نو دا شیزونه چې نو هغه د عبادت لایق نه دي د عبادت لایق خو صرف او صرف د الله رب العزت چې نو هغه ذات الهي دی چې هغه خالق هم دی مالک هم دی رازق هم دی د عبادت لایق صرف هغه دی تاسو چې د خپل طرفه دا کم بوتان جوړ کړي دي او دې له تاسو چې نو هغه خپل بیا نمونه ښودي دي چې دا د باران دی دا د اولاد دی دا د بیماری نه چې نو هغه د صحت ورکوونکی دی دا د مال ورکوونکی دی نو تاسو چې خپل طرفه د کم نمونه ښودي او دا کم بت پرستی چې نو هغه تاسو کوئ نو دا شیزونه چې نو هغه د کار نه دی دا مو به هلاکت ته ورسوي نو دوی ورته چې نو هغه په جواب کې څه وویلو نو دوی حق بېروخي وکړله څنګه چې د نورو انبیا علیهم السلام سره شوي وه خصوصا حضرت نوح علیه السلام ته ویل شوي ولو نو دوی هم هغه شانتي خبره وکړله اجئتنا لنعبد الله وحده تاسو د دې لپاره راغلي چې موږ د یو الله عبادت وکړو ونظر ما کان یعبد آباؤنا او زمونږ پلار نیکه چې د کم شیزونو عبادت کو هغه موږ ټول پرېږدو فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين نو علیہ السلام ورته که چرته تاسو دې سیوا نه کوي نو بیا و د باندې د الله ګرف راشي الله به مجرمین هغه په خپل عذاب سره ونیسي نو دوی ورته وی مو خو دې نشو کولی دا دوره خدایان نشو پرې ښودلی د یو خدای دپاره البته تو چې د کمې سزا چې نو هغه زموږ سره واده کوي نو بس الله ته ووایه هغه سزا په موږ باندې دې نازله شي قال قد وقع علیکم نو الله رب العزت وی تحقیق سره واقع شوی وه اوس دلته نو هغه دا د ماضي صیغه ده او ماضي خو د هغې دپاره راځي چې تیر یو کار شوی نو د هغې دپاره هغه لفظ استعمالیږي او په دغه وخت کې په دوی باندې لا عذاب خو نه و راغلی عذاب به په آینده وخت کې راتلو قد یقعو چې نو هغه خو دلته الله رب العزت وقع ووی نو څنګه چې وایي ماضي هغه یقیني وي تیر شوی زمانه چې نو هغه کې یو کار شوی یا نوی شوی دا یقیني په هغې کې بدلون نه راځي الله رب العزت د دغې وجې نه په ماضي سره ذکر کړو قد وقع علیکم چې د دې باندې د عذاب راتلل دا اوس بالکل یقیني چې نو هغه دی نو څنګه چې په بله ورځ درس کې تېر شوی موږ ویلي ولو نو په دې باندې الله رب العزت 3 کاله چې دی نو قاصالي راویستله او د هغې 3 کاله قاصالۍ کې دوی بیا خپل وفد ولېږلو کسانې ولېږل مکې مکرمې ته چې هلته عبادت وکړي د الله نه وغواړئ وریځو چې دی نو هغه رالی اوس چې کله وریځې رالی نو یو سره وه یو توره وه یو سپینه وریځ وه هغه وریځو نه ورته آواز وشو تاسو ځان دپاره په دې کې په خپله خوښه کوئ د خپل قوم دپاره نو د دې چې کم د وفد مشر او رهبر ولو نو هغه ورته وویل د هغه په هغې کې چې موږ دا توره وریځ چې نو هغه خوښو دوی وی چې په دغه توره وریه کې چې نو هغه عمومي طور اکثر اوبه ډېرې باران پکې ډېرې
نو موږ باندې بسم باران وشي. بس دې چې کله هغه وریځ خوښه کړله هغې وریځ نه الله رب العزت په دوی باندې چې دی نو هغه څه وکړلو عذاب رایستو چې هغه وریځ د هلتې مکې نه را روانه شوه دوی علاقې ته راورسېده نو دوی چې دی نو هغه د خپل ځون نه بهر ته راووتلو وی هذا عارض ممطرنا دا چې دی نو هغه وریځ د راله په دې نه به زموږ باندې چې دی نو هغه باران وشي. الله یې په دې کې باران نشته دی کې ستاسو دپاره چې نو سراپه عذاب دی. نو ځکه الله وایي قد وقع علیکم من ربکم واقع شو له دوی باندې د دوی د رب د طرف نه رجس و غضب د الله چې دی نو عذاب او غضب. اتجادلونني في اسماء سميتموها نو هود علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته وی آیا تاسو زمنګ سره جګړه کوئ چې نه نو هغه په هغه نمونو کې چې هغه تاسو خو دې پخپله و آباؤکم او تاسو چې نه نو هغه پلار نیکا ما نزل الله بها من سلطان په دې باندې الله پاک څه دلیل نه را لګلې یعنی دا خو الله رب العزت نه دی ویلي چې او دې ته ما دا کارونه چې نو هغه سپارلې دي دینه بچا تاسو کو تاسو ولې د دې نه نو هغه عبادت کوي. مکه مشرکان هم به دغه خبره کوله هغه وخت کې دوی هم دا کوله مو دوی به ویل نه نو هغه ما نعبدهم الا ليقربنا عند الله مونږ دا د دې لپاره د عبادت کوو چې دوی به مونږ الله پاک ته په درجه په اعتبار سره نږدې کوي. الله وینا نه الله په دې سره دلیل نه دی را لېږلی الله طرف نه په دې باندې سره سند نشته دا دوی د خپل ځان نه منګړت چې نو قصه فانتظروا یعنی فانتظروا العذاب د عذاب وس انتظار کوئ ان معکم من المنتظرین زه هم ستاسو سره د انتظار کوونکي چې د عذاب به د باندې کله واقع کیږي. عذاب واقع شو فانجیناه والذین معه الله وي مونږ چې نو هغه نجات ورکو هود علیہ السلام لا او دا هغه سره چې کم مسلمانان ول برحمت منا په خپل رحمت سره وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او مونږ جړلې پړې کړې د آی کسانو چې دا غوي دروژن کول زمونږ آیاتونه وما كانوا مؤمنین او نو دوی چې نه هغه مؤمنان. اوس دغه ځکه لکه چې نو هغه هر سړی ځان له مراقبه وکي لک دغه سوچ وکي چې الله رب العزت دا دومره ډیر خلق کجه نو هغه ولی تبا کړلو او د دومره لګو کسانو له الله پاک نجات ولی ورکو. دغه نه بدقه خبره چې نو هغه زین ترازی چې دغه ډیرو خلکو سره ډیر هر سوال حکومت د دوی سره سرمایه د دوی سره پوج لخر چې نو هغه د دې سره ولو مال اسباب چې نو هغه د دې سره ولو جایداد کوټې چې نو هغه د دې سره می زکه تعداد د دې سیوا ولو د بل طرف ته چې نو هغه دغه شزونه کې اسم نه ول دغه په مقابله کې بالکل قلیل په نسبت چې نو هغه شمار ولو خو هغه طرف ته ایمان نه او د الله د پیغمبر اتباع نه الله چې نو هغه هلاک کړلو دې طرف ته ایمان ولو د الله د پیغمبر اتباع الله رب العزت دوی کامیاب کړل تر د قیامت پورې الله پاک هر انسان ته دا سبق ورکړلو که تاسو سره هیڅ نه خو چې ایمان دی وو او د الله د پیغمبر تابعداري وته تو به کامیاب او کچرته دا نه ولو نو بیا به تو ناکام نو دا غوي د کامیابی په ټول اسبابو کې ناکام شول د ناکامۍ په تمام اسبابو کې چې نو هغه کامیاب شول هغه صرف یو امر دی د الله حکم چې نو هغه د الله د پیغمبر طریقې مطابق ومنلو. الله دې موږ ته د قشن کامله بدنکی نصیب کړي. قالو دی اویل اجئتنا آیت راغلی مونږ نعبد الله چې مونږ عبادت وکړو د الله وحده یوازې ونظر او پرېږدو مونږ ما هغه کان یعبد آباؤنا چې عبادت بکولو د هغې زمونږ پلار نیکه فاتنا پس تو راوله په مونږ باندې بما هغه عذاب تعدونه چې تو واده کې زمونږ سره ان كنت من الصادقین که چېرې تو یې رښتینی. قال نو اویلو الله قد وقع علیکم یقینا واقع شو لازم شو پتا سبحانه من ربکم استاسو در رب د طرف نه رجسن عذاب و غضب او قهر اتجادلوننی آیت تاسو جګړه کوئی زما سره فی اسماء سمیتموها په بار دغه نمونو کې چې خودلې دي تاسو انتم تاسو و آباؤکم استاسو پلارانو ما نزل الله بها من سلطان ندن علی الله پاک باغی باندې دلیل فانتظروا انی معکم من المنتظرین پس تاسو انتظار کوئ یعنی د عذاب زهم تاسو سره یم د انتظار کوونکو نه. فانجیناه والذین معه برحمت منا پس نجات وکړو مونږ آی کسان داغله او آی کسان چې دا غسرول په خپل رحمت سره وقطعنا دابر الذین او پرېکړلې مونږ جړلې د آی کسانو کذبوا بآیاتنا چې دروغ ګڼل زمونږ آیاتونه وما كانوا مؤمنین او نو دی ایمان راوړونکي.